ها دا سوال ډیر اهم راغلی دی چې د مونږ چې کوم خوراک کوو د دې ټایم چې دی د کوم ټایم باندې مونږ خورو او د دې مقدار آیا د څه تعلق شته د ګردو کاڼو سره؟ بالکل د دې هغه شته. ګوره جدید چې کوم تحقیق کېږي لګیا دی هغه دا وایي لګیا دی چې تاسو چې کوم خوراک کوئ هغه څلور حصې کوي، هغې کې یوه حصه چې دی بالکل پرېږدوئ مه خورئ چې لږ تاسو لوږه برقرار وي. ټیک شوه. دوم جدید تحقیق دا وایي چې تاسو خوراک چې دی د ماښام چې کومه روټۍ خورئ تاسو دا په وخت باندې خورئ. ټیک شوه چې کم از کم تاسو ته 3-4 غنټې ټایم د خوب نه پهلا تاسو خوراک کړئ، یو ټایم تاسو ته ملاو شي او په هغې ټایم کې تاسو اوبه وڅښئ چې تاسو د خوب سره نږدې یعنی کې شپې په 11-12 بجې باندې خوراک وکړئ او بیا سملئ نو هغې سره هغه منرلز چې کوم کاڼي جوړوي د کیلشیم او د اکزیلیټ دا په جسم کې ډمپ شي. ټیک شو. او دا چې ډم شي نو د نه کاڼي جوړېدلو عمل سٹارټ شي، بس بیا هغې ارد ګرد نوره کاڼي جوړېدل شروع شي. ګوره دا زموږ په دین کې هم دي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بھئی تاسو چې خوراک کوئ نو ځان لوږه برقراره ساتئ. ټیک شو. او په ټایم یې کوئ. نو په دې دا ټایمینګ چې دي دا باقاعده په ساينس باقاعده اوس په دې باندې ډېر زور ورکوي لګیا دی چې تاسو د خوراک په ټایم باندې کوئ نو دې سره د ګردې د کاڼي جوړېدلو عمل دا ډېر حد رسه دا کمې دی.